والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. باب د بیان د مغلو د لاس په خاوره لتكون دې د پاره چې د لاس شي انقا صفاش صفای پکې راشي. یعنی چې کله بنده استنجا په غسل کې وکي او شرمګا وینځي بیا د لاس په خاورو وموږي د دې د پاره چې صفای راشي. د بدبوئی نه چې کومه بدبوئی په لاس کې را دا بدبوئی چې لاس کنخته دا پلیته دا کنه دا پلیته دا اختلاف بنا ده په یو بل اختلاف. هغه دا چې لاس کې کومه بدبوئی دا بدبوئی د هغه نجاست غیر مرئیه بدبوئی دا او کدا بدبوئی د هغه هوا دا چې اوبو او پلیتی سره یوځای شو هوا را بهر شو هوا لاس پسین خطي چې اوبو باندې شرمګا وینځي نو اوبو او پلیتی یوځای شو دا یې بدبوئی هوا را اوچته شو هوا لاس پسون خطي. یعنی دا لاس چې بدبوئی کوي دا هوا دا او که اجزا د نجاست غیر مرئیه دي. بعضی وی دا اجزا د نجاست غیر مرئیه دي نو د دوی په نیز وینځل ضروری دي او بعضی وی نه دا اجزا د نجاست غیر مرئیه نه دي بلکې دا هوا ده چې دا هوا پیدا شوه ده د اتصال د ماو د نجاست سره چې د اوبو اتصال د نجاست سره راغله ده د دې اتصال نه دا بدبوئی محسوسه شوه پیدا شوه ده او دا متکیف ده په کیفیت د نجاست سره نور جز مت نجاست نه ده الکه په پوي شي نه د دې په نس باندې دا وینځل ضروری نه دي. خود دوار اتفاق په دې خبره ده چې وینځل شي نو خصپای براشي دا خبره ده الکه په پوي شي نو دې انقا کم دې ته اشاره کوي چې خصپای راشي یعنی بغیر د دینم صفایستا ځکه نجاست نه ده خصپای په دې راشي. واه قال حدثنا عبد الله بن سبيل الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توسع وضوءه للصلاه فلما فرغ من غسله غسل رجليه. دا ګوره په باب د غسل کې د میمونه رضی الله عنها دا حدیث اصل دی. ابن عباس رضی الله عنه د میمونه رضی الله عنها نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غسل وکړ د جنابت فغسل فرجه شرمګای وینځل. نو سوال دار پاخو د تعقیب مال وصل لپاره او دا عتب د په اغتسال غسل وکاو بیا فرج وینځه غسل چې وکنه بیا فرج سل وینځه. جواب دار چې دا پا د تفصیل د پاره تعقیب د پاره نه ده چې غسل د یدینو د اغتسال نه رسته نه او د مخ کې څنګه د جنابت غسل وکاو فغسل فرجه شرمګای وینځل بيدی پلاس ثم دلک به الحائط به اوموګه په دې لاس باندې دیوال اومګه. ثم دلک به اوموګه به ها په دې لاس باندې الحائط دیوالی په اوموګه. الکه دا خو تکرار ده مخکې هم دا حدیثو کنه د مخکې باب نه د دې او د مخکې دوه فرق دي. دلته دلکه ده الته په مسحها بالتراب مسحها ده یو فرق داش. دیم فرق ده دلته ده دلته د څه لفظ ده ثم دلک به الحائط
بیا دیوال په دی لاس وموږه او الته دو په مساحها بالتراب دا لاس په دیوال وموږه دا لاس په خاور وموږه دیوال یادای الته په مساحها بالتراب او دلته دادی چې ثم تلک به الحایت هلکه تاسو په خبره پوه شئ کې به پوه نشئ ثم غسلها بیا دا لاس وینځه ثم توضأ وضوء للصلاة بیا او دس وکا او پشان دا او دا سمانځه فلما فرغ من غسله غسل رجلی هر کله چې غسل نه فارغ شنه به خپي وینځلې د میمونې په حدیث کې هم دقه دي چې خپي وینځل رستو او د عائشه په حدیث کې داري چې خپي وینځل رسې ما تاسو ته تطبیق خودلې وکړه چې زه صفای مخ کې وینځل چې زه صفا نه خپي ګنده شنه به رستو بابو هل يدخل الجنوب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غیر الجنابه آیا جنوب لاس په لوخي کې دنه کولې شي مخ کې د دینه چې لاس وینځي چې کله د په لاس باندې ګندګي نه د جنابت نه علاوه جنابت خو دغه حکمی نجاست ده یعنی د حکمی نجاست نه علاوه حقيقي نجاست نه بیا الله ستنه نوسته شي کنه شي نه الکه په پوینش پېښې یو نجاست متوهم ده یو نجاست متحقق ده په نجاست متحقق کې نشي نه نوسته او که متوهم نه نوسته شي کنه شي نه نوسته دي کې اختلاف بعضی وای نه نوسته شي بعضی وای نشي نه نوسته دیم د اختلاف ته اشاره او د درای دار چې نه نوستیش ولې ځکه وب په سپلیتیږي په نجاست حقیقیه نه په نجاست چا حکمیه باندې چې هغه په نظر ناراضي ګورئ وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ عبد الله ابن عمر او براء ابن عازب لاس داودس په بو کې نه نوسته او لاس وینځل نو بیا یې روس او دسو پېنه شوی داود صبح ورته کې خدای چې الله سي پکې نه نويسته او الله سي بیا وینځو او بیا یو دسو د وینځلو نمخ کې لاس په وبو کې نه نويسته دلته اگر چې غسل خبره نه ده طهور خبره ده چې او دس په وبو کې باب کې خداو چې په دغه کې لوخي کې باب لوخه خو مطلق ذکر شوی باب مطلق او حدیث مقید ده چې او دس په وبو کې لاس نه نويستا خدا دې چې وبدي وب خدا او د سودا جنابت د غسل یو شانی کړه هغه نه پلیتیږي نو دام نه پلیتیږي الکه په پوښتې د لاس د وینځلو نمخ کې برا ابن عازب او عبد الله ابن عمر لاس نه نويسته نو معلومه شو چې جناب لاس نه نويسته چې وبرلی د خانق نه د لاسونه به وي زیرا وسکي خانق غټی نه راکږي دا یو اثر شدم ولم يرى ابن عمر و ابن عباس باسا بما ينتزه من غسل الجنابه ابن عمر او ابن عباس باک نه دی غنلې په هغه ساس کو چې ساس کی راوزی د جنابت د غسل نه د جنابت د غسل نه چې کم ساس کی د سړی نه واړو راځي او هغه په لوخي کې بریوزي ابن عباس او ابن عمر په دې کې باک نه دی غړلې الکه په پوي نشي اوس د دې باب سره د دې اثر څه مناسبت دی باب کې خدای چې جنوب لاس نه نويسته شي کني شي نه نويسته او دې کې وایي چې ساس کې مضر نه دي الکه مناسبت شته مناسبت د څه دی چې لاس نه نويستل ګورې ساس کې مضر نه دي او ساس کې د کم بدن ناراوزی چې کم بدن نجس ته په نجاست حکمی سره نو چې هغه ساس کو باندې دا وبنه پلیتيږي نو چې الله چې نجس ته په نجاست حکمی سره په متوهم سره د هغه په ننوتلو باندې دا وبنه پلیتيږي الکه په ساس کو نه پلیتيږي چې د لاس مساس کې پریوزي نو چې لاس پکې ونه نوزیم نه پلیتيږي کنه لکه تاسو په خبره پوه چې په مطابقت باندې وای اور پسې قال حدثنا ابو ليث بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
تختلف أيدينا فيه. ما به غسل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو لوخینا تختلف ایدینا پی یو د بل پسې به ورنه نوستل لاسونه منګه پدې کې یلکه لاسونه بم پکې ورنه نوستل مناسبت د باب سره راغی چې لاس په لوخي کې ورنه نوستل جایز دي الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله غسل د جنابت نه کاونو لاسونه به وینځل او لاس چې وینځل کیږي خو دغه کې به ورنه نه باسي کنه به وینځي نو تختلف ایدینا پیه د دې تفسیر داشه چې لاسونه بم پکې یو د بل نه مخ کې ورنه وستل وینځل بم الله. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة مثله. ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غسل کاو د یو لوخي نه د جنابت نه او د یو لوخي نه چې کې خلاص به ورنه نه باسي کنه او عبد الرحمن بن القاسم نبی عائشة مثله واه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي والمرأة للنساء يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو خزه به ود بیبیانو نه غسل به کو د یو لوخي نه زاد مسلم او وهب بن جرير عن شعبة من الجنابة بکې دی راویانو یو ځای کړی غسل به کو د جنابت نه د یو لوخي نه یو لوخي نه چې کو خلاص به پکې ورنه نوسته کنه. باب من افرغ بيميني على شمالي في الغسل باب ده په بیان دا چا کی چې توي کی اوبو په خلاص په غس لاس باندې په غسل کې په خلاص برابر او په غس لاس واچ دا جائز دي الله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمارة قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث قالت وسعت برسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترت فصب على يدي فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم ترك يده بالارض وبالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. ګورئ میمونه وای ما نبی علیہ السلام ته غسل وبکه خو دې پرده مې مرترا ځوړند کړه کپڑا نو ته په لاس باندې وبوا چولې په غسلها مرتين او مرتين یو ځل یاد قال سليمان لا ادري اذكر الثالثه دریم ځل وینځل ذکر کړه کنه ثم افرغ بيميني على شمال بیا وبوا چولې په خلاص په باندې په غس لاس داس فغسل فرج او شرمګای وینځل ثم درکې بالحاد ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وبدنه وغسل راسه ثم صب على جسدي ثم تنحى بيد زين لريشه فغسل قدمي فناولته خرقه ما ورکړه خرقه یو کپڑا چې ځان بوچ کی فقال بيدي هكذا فقال معنا فاشار بيدي اشاره بالله سو که هكذا د سی اشاره وک ناخلم ولم يردها او د دې اراده یې ونه کړه د سینې چې ولم يردها را دې نه کړه رات خو کړه کړه ولم يردها معنا دا چې کپڑے اراده یې ونه کړه. باب تفریق الغسل والوضوء بعد په بیان د جدای د غسل او داود اسکه داود سندامونه د غسل اندامونه څخه مخکې وسروسته وینځي او د څوک خپې بیا روسته وینځي دا جایز دي کنه دي جایز دا جایز دي. وذكر ابن عمر انه غسل قدمي بعد ما جب وضوءه او د ابن عمر نه روایت ده چې د خپې وینځل پس دا غینه چې د صوبې د نور بدن وچی شوی کول جایز دي دا څه غوړه نه دي الله. قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وسعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين وثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله وغسل مزاكيره ثم دلك يده بالارض ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى بالمقام فغسل قدميه.
الکه مناسبت د حدیث د باب سره په دې ځای کې دی ثم فرغ بيمين على شف فغسل مزا ثم دلك يده ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم صب على راسي جسدي ثم تنحى من مقامي فغسل قدمه الکه په دې ټول اندامونه په وینځلو کې عتب په ثم سره شوی دی او ثم د تراخی د پاره ده چې تفریق په اعضاء د غسل کې راوستل دي ثم د لفظ نه دا معلومیږي لکه په پوهیږي باب اذا جامع باب د په بیان د دې کې چې سړی کله جما وکي ثم عاد بیا دوباره کوي ومن دار علی نساء په غسل واحد او څوک چې ګرځي په خپل بیبيانو باندې په یو غسل کې باب کې دوه خبرې دي سړی به یو بیبي او یا به غني بیبيانی چې یو بیبي یو ځل ور سره جما وکي بیا دویم ځل کوي باب اذا جامع ثم عاد دې ته شامل دیم چډيري بیبيانی په یو شپه کې ټول سره ملاوي شي ومن دار علی نساء په غسل واحد او چې څوک ګرځي علی نساء په خپل بیبيانو باندې په غسل واحد په یو غسل کې نو خبره حذف ده په ذالک جائزن دا جائز دي الکه په پوښي چې کله سره معاودت کوي او یا دور علی النساء کوي نو دیم غسل ضروری نه دی بس دا یو غسل کافی دی اخره کې دی او که ار یو جمان رست غسل وکي نو دا غوړه خبره ده صحت تم پکې پیدا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دسی دوزل کړی دي یاد لري او سوال دار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه کوله نو چې د کمې بیبي نمبرو داغه پشپې کې داغه په نمبر کې نور بیبيانو لسنګ تا دا خو صحیح نه یو جواب خدای چې مونږه احناف په دا مسلک د چې په نبی اسلام دا تقسیم ضروری نه و دا به کو چې بیبيانه خوشاله خو ضروری پېنو مونږ باندې څه اعتراض نشته الکه په پوښ کې په پېنس دغه خبره ده چې درې بیبي نه به اجازه تخیستا چې کومه بیبي نمبر په دوا دریم دار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر سفر ته تنو بیبيانو کې به پچا واچول چې کوم یو برا سره چې چا پچا بچو خطلنو عقبه ځان سره بیا بچ را واپس نه په اول شپه به نمبر نو سبا نه به بیا نمبر شروع شاید چې مدقش پي صحیح او یو زلدا شیو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول بیبيان حج لبي ولې حجۃ الوداع او په حجۃ الوداع کې داسې چل شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړیو ټول بیبيان ور سره سفر کوي او سفر کې په سړی دا ضروری نه چې تقسیم وکړي څنګه چې خوخه یې قشان وکړي وا به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي قال ذكرت لعائشه فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينزع طيبا محمد ابن المنتشر د پلان نه روایت وای ذکرت لعائشه ما عائشه ته ابن عمر قول ذکر کا ذکرته د ضمیر کې قول د ابن عمر ته دغه راجی دی نو مخکې خو ذکر نه دی دا مطلب اسمار قبل ذکر راغی د دې دوست حدیث نه معلومیږي یا تفصیلی حدیث کتاب الحج کې د غیر معلومیږي د حدیث ټوکړه ذکر کړی دا نو ابن عمر وای چې سبا له سړی احرام اچي نو نن خوشبوئی لګول نه دی په کار ځکه په احرام کې خوشبوئی خانه ده زمنګ مذهب دار چې احرام کې خوشبوئی صحیح نه ده چې سړی احرام کې ولګي او که قبل الاحرام خوشبوئی لګول او اثر په احرام کې مخکارې ده نو بیا خیر پېنش عائشہ ته مې وای دا ذکر کړ چې ابن عمر خو چې احرام کې خوشبوئی صحیح نه ده چې بیگانه چا لګولي فقالت عائشہ فرمایي يرحم الله خدای دې رحم وکي ابا عبد الرحمن په ابن عمر باندې كنت طيب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به خوشبوئی لګول په نبی علیہ السلام پيتوب علی نساء دې په خپل بیبيانو ګرځیدا ټول باندې ثم يصبح محرما بیا سبا ته احرام کوون کېو ينزه طيبا ددن خطل خوشبوئی بوئی ينزه معنا يپورو اوچته دته خوشبوئی هغه وا دغه ته اوچته
یدور علی نسائی دی کې د باب سره مناسبت دی په تو په علی نسائی په بیبیانو ځکه جمانه مخ کې خوشبوئی دا مسنونه طریقه ده ما به ورته خوشبوئی ولګوله او بیا به چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې دغه کو به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نساء في ساعه واحده من الليل والنهار وهن 11 قال قلت لانس او كان يطيق قال كنا نتحدث انه توفي قوه 30 وقال سعيد عن قتاده انا نتحدث ان انس حدثه بصوته انس ابن مالک رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یدور علی نسائی ګرځیده و بیان باندې په یو ساعت کې په یو ساعت کې معنا په یو زمانہ کې په یو شپه کې ان الليل د شپې د ورځې وهن 11 دا یو لسوي قال قلت لانس او كان يطيق نبی اسلام دا طاقت لاره قال كنا نتحدث مونږ ته بیان کې د چنوت یو قوت 30 نبی اسلام ته قوت د دې ډیر شتنانو طاقت ورکړي یو روایت کې د سلويخت دی او یو روایت کې د سلو تنانو د جنتیانو طاقت ورکړل شوی وقال سيدنا قتاده اخبر ان انا نتحدث عن انس حدثهم 9 نساء چې انس حدیث بیان کړی دی چې دا نه حبیبیان مخکې روایت کې سند کې خو یو لسوي او سوال دا څنګه یو لسوي دا نبی علیہ السلام خو یو لس بیبیان او دا چې کوم وخت بیانه یا اخر وخت نه پدې کې خو چې کوم دی دغه وفات شوی و میمونه وفات صحیح ده د نبی اسلام په ژوند خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات یو لس خو نه وی کنه نه وی دا نه حواله روایت خو صحیح ده دی یو لس والا روایت خو نه ده صحیح ولې یو لس وی نه کا جواب دا چې تطبیق کړی دی چې دا نه پک بیبیان وي او دوه چې کم دی وینځي وي یوې نوم ریحانه او د بلې نوم ماریه قبطیه هلکه په وجه پې دا دوه بیبي دغه وینځي وي نو یولس وي د نبي علیه السلام وینځم ګڼې وي او بعضې بیبیانې داسې وي چې خطبه یې کړې وه او هغوی زړه ښه کړی او نبي علیه السلام ته بیا شاته شوی بعضی داسې وي چې نکام شوی و بیا نبی اسلام پرېښې وي ډېرې دي عمدة القاري کې علامه عیني د ټولو نومونه ذکر کړي یوه یې نکاح کړه نکاح یې وکړه د یوې سره چې هغه لاله نبي علیه السلام ته اعاذک الله نبی اسلام ورته فذهب الى اهلک فذهبي الى اهلک خپل کور ته لاړه شه ځه داسې بیبیانو مې نبي اسلام باندې ځان پیش کړی و دی بخاری شریف دویم جلد کې بعد در تراشی کتاب النکاح تاسو په خبره پوه شئ نو بلا غنی وي په د نبی اسلام په نکاح کې چې وی دا وی یو بیبي و نبی اسلام خطبه ورته کړی و هغه انکار کړی بیا باندې څه چلو شو بیا وایي چې زه خو ډېره بدبخته یم کنه د نبی اسلام بیبي به وی جنت کې و مې نه کړه بس بیا دماغي څه چلو شو یو بیبي مطالبه وکړه د هغې د پلار نه خدمه هغې ورته زما په لور کې خو څه بیماري ده ستا قابله نه ده بیماري پکې نه وه چې دروغ وي چې سړی کوټ ته لاړو نو هغې باندې د برګۍ بیماري لګېدله هلکه تاسو پې پوه شئ دا ټول واقعات علامه عیني عمدة القاري کې لیکلي باب من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب باب د بیان دا غچا کې چې خوشبوئی ولګي ها باب غسل المزي والوضوء منه باب غسل المزي باب د بیان د وینځلو د مزیو کې او دست مزیو او مزیو مساله ترمذی شریف کې تیر شوی چې مزیو نه به غسل نه کې او دست بته کې او مزی به کم ځای به وینځي نو یو قضیب و ذکر دویم انسیین دریم دار صرف دغه محل به وینځي لوټي بم استعمال او د لوټو سره سره چې کوم دی وبم ضروری دي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سعيد عن ابي حسين النبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مساء فامرت رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنتي فسال فقال توسع واغسل ذكرك علي رضی الله عنه فرمایي جزر رجلا مزا
زده سره مزي به مې ډېر راتله فامرت رجلا یو سړي ته مې امر وکړ دا سړی څوک مقداد ابن الاسود یو روایت کې عمار ابن یاسر راځي یسأل النبي صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیہ السلام نه تاسو کې ما تخپل نه کول مکانت ابنتی د وجه د لور دا غنه زما لوري په نکاح کې فسأل فقال توضأ واغسل ذکرک او د سوک او ذکر وین زبدمنی د مزي و علاج تا دي باب من تطيب ثم اغتسل باب د بیان دا چې خوشبوئی ولګي بیا غسل وکي وبقيه اثر الطيب او د خوشبوئی اثر په بدن پاتې شي دا څنګه دی باج خوې دي ته اشاره کوي چې جما د پاره خوشبوئی لګول سنت دي او که بیا د غسل نه وروسته اثر د طيب پاتې شي دا به خبرانه د په حالت د احرام الکه تاسو په پوه شئ بعضې وینا دې کې یوې خبرې ته اشاره ده چې دلک ضروري نه دی غسل کې موږل ضروري نه دي چا غسل لګولي او دغه خوشبوئی او غسل وکړي او بیا اثر پاتې شي د اثر ولې پاتې کېږي ځکه موږل یې نه یې کړي که موږل ضروري نه دی امام بخاري رحمه الله باریک اشارې کوي لورې نه رتاوي کې وا قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي قال سالت عائشه وذكرت لها قولا عمر ما احب ان اصبح محرما ابن عمر قول مې ورته ذکر کړ چې ابن عمر وایي زما دا نه د خوښه چې زه سبا کوم چې احرام کوم او انزخ طیبا او مانه خیجی د خوشبوئی بویونه فقات عائشه انا طیبت رسول الله سما خوشبوئی په نبی علیہ السلام وګرځولا ثم طاف بی نساء بیا نبی اعظم وګرځید په خزو ثم اصبح مول بیا سبا په حالت د احرام کې الکه په پوښي نو ګوره غسل وکړو دغه نه رستا او اثر بیا هم پاتې شو سبا له احرام وکړو قال حدثنا آدم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كأني انظر الى وليس لکه زه چې ګورم چمک د خوشبوئی ته په مفرق النبي صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام په مفرق زید جدای دلته چې وختې د سړی دلته پکې خط جوړ کړی دی ته مفرق وایي وهو محرم ده په احرام کې و د خوشبوئی هغه چمک می په دې ذکر لید پاتیو د رنگ والا خوشبوئی نه به ځام نه د استعمال کړي به رنگ بوا خو چمک کنه دا خوشبوئی سره بګیره به وختو کې دیم کړ چمک کوي ک باب تقلیل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته اپاز علی باب د بیان د خلالولو د ویختانو چې د ګماني چې انه قد اروى بشرته چې د خړو بکړه سرمنه اپاز علی او بیا د په بدن باندې او په واچي چې دا یقین شي چې دا دغه می خړو بشو دا سرمنه د ویختو لاندې نو بیا د بنور بدن اچي د کی اشارت کې خلال د ویختانو ته پچا کې په غسل کې چې دا ضروری دي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر ثم تخلل بيده شعره بیا خلال کا پلاس باندې وختان تر دې چې د ګمان شو چې د خړو بکړه خپل بشرا سرمنه اپاز علی الماء بیا بزانو بو اچول درې کرتا او بیا پریمین ټول بدن وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم نغرف منها جميعا لپی بم تراخی استلی د دینه جميعا دواړو یوځه نو دا شرح دا مخ کې شو چې تختلف وای دینه باب من توضا بالجنابه ثم غسل سائر جسدي ولم يعيد غسل مواضع الوضوء منه مره اخرى دی باب کې دا بیانای چې کوم او دس د غسل نمخ کې کیږي دا په غسل کې شامل دی او که غسل کې نه دی شامل دو قول دي یو قول دا چې دا غسل کې نه دی شامل خچ غسل کې نه دی شامل نو چې دا لاس دا زین او خپل لمدي شي او مغلون شي او بیا سړی غسل کوي او کدا زین بیا لامدن نکړه نو غسل وشو کو نشه نه دی شوی ورځه کدا او داس د لامدول خو په غسل کې نه دي شامل کنه لہذا غسل نه دی شوی دیم قول دار چې
دا په غسل کې شامل دی خچ په غسل کې شامل دی ناغي وای کدا اندامونه لامده کړه او به نور فرایض وکړه مزمزه او استنشاق او نور بدن لون کدا زیلون نه کړو بزم د کم کافی امام بخاری روایت کړه ګورئ باب من توزع باب د بیان دغه چا کې 1400 کی په جنابت کې او بیا ټول بدن وینځي ولم یعید او بیا دوباره ونه کی غسل موازی لوزوی وینځل د موازی او د دې نه مرته اخرى بل ځلی ونه کی نو دا جائز الله قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم بن وهيب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ميمون رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأطفى بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض. نبی اسلام کې خودي وبد او 10 جنا ده هلکه په پوښي نو وبد جنابت فاکبا بیمین علی یساری مرتين راتو کړي په خلاص باندې په غس لاس دو کرته یادري به شرمګا وینځل ثم ضرب يده بالارض او الحایت مرتين وثلاثا به لا سمغو او یا دیوال پزمکه باندې یا په دیوال باندې دوا یا درې زره به مزمزه وکړه استنشاق وکړو شرمګای وینځل زراعي ثم پاز علی راس الماء ثم غسل جسد به جسد پریم ثم تنحى بعلری شدید زینا الکه په پوښي غسل رجلی قال داوی پاتیته بخرقه موت و ټوټه راوړه کپڑا پلم یوري ته تغیر اده ونه کړه فجعل ينفذ بيده وبای تو یول په لاسه دسه کوي الکه دین خدا معلومه چې او دس نریز نور جسد وینځ دا پکې ذکر نشو چې د اندامونه وینځل نو معلومه شو چې دا کافی دي باب اذا ذکر په المسجد انه جنوب خرج كما هو ولا يتيمم چې جمعه کې ورته یا چې زه جنوب یم زر بوزي لکه څنګه چې دی او تیمم بنک دارت کوي په باز خلکو باندې هغه وای چې کله وریا چې نو دی بنوزي چې ترسو تیمم نه کړي نه دی وینا تیمم ضروری نه دی وای قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يوسف بن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قيمت الصلاه وعطيت الصفوف قياما فخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه جنوب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه مانځه اقامت تو شو سپونه برابر شو په ولاړه نبی علیہ السلام راووتو هر کله چې په مصلی ودرېدو ذکران نو دا وریا چې د جنوب د فقال انا مکان مونږ ته ویل تاسو خپل زینا کلک کای ثم رجع فاغتسل کور ته لاړ غسل وکړ بیا خرج الینا وراسه یقطر او د سر نه د ابو ساس کی راوړېدل فکبر فصلینا ما تابو عبد العلان معمر عن الزهري ورواه لوزي عن الزهري نو په دې کې دا دی ګورئ چې تیمم ونه کم د سکور ته لاړ وای نه شوریات چې د جنم باب نبذ الیدین من غسل الجنابه باب د بیان د سندلو د لاسونو کې د جنابت د غسل نه الکه په پوښي چې سړی لاسونه سندي ځان وچنه کې دغه حدیث دی د میمونی حدیث ذکر کوي بلا مسلې د یو حدیث نه دغه کوي الله قال حدثنا عبد قال اخبرنا محمد قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن بريد بن عباس قال قالت ميمونه وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترت في صوم وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمسمن واستنشق وغسل وجهه ذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم ترحى وغسل قدميه فناولت صوبا فلم ياخذ فانطلقه بعد مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره بده ځای فانطلقا وهو ينبذ يد سندل لاسنا باب من بدا بشق راسه الایمن په الغسل بعد بیان دغه چا کې چې شروع کی پسند د سر خی سند باندې په غسل کې خی سند دا اول دا سند وینځو بیا دا الله قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن حسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنا اذا صام احدانا جنابه اخذت بيديها ثلاثا فوق راسها ثم تاخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى من ته بچ کړه جنابت تور رسید لاسونو باندې بدرې کرتا ونیو سر فوق راسها ثم تاخذ بيدها بیا بیراونو په لاس د دې باندې علا شقه الایمن خې طرف و بيده الاخرى علا شقه اليسرى په بل لاس باندې به چې د شقه ایسر کا
دا اوبه بیا داسې ورچولې وه دا بس دی درود شریف اللهم صل